الرحمن الرحیم. سلامونه مې قبول کړئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری سراج الحق شایان ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضر په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. ملګرو راغلي یو په چورک په سلارزو چورک خوړ کې موجوده یو دا وخت او د 14 اګست ورځ ده. نو دلته به زموږ د یو څو ملګرو نه معلومات کوو چې تاسو آیا آزاد وای کو نه وای آزاد او په پاکستان کې څوک حسابي کو نه حسابي. زما په نظر باندې خو موږ په پاکستان کې څوک نه حسابي. نېشنل ټیم د پاکستان اغست خو نور د پاکستان موږ ته خپل حقوق وسه پورې لاندې دی راکلي. نو په دغه باره کې موږ تاسو خبرې کوو. یو څو ملګرو نه به تاسو کوو او به په اخیره کې خپل نظر به په دې خبرو شیر کوم. ورور ولاړ دینه به تاسو کوو چې کوم څه تعلق لري او د کوم څه ژوند کوي او څه نوم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی او د کوم څه پاتې کیږي؟ زما شارحمان نوم دی او د وډیګرام سره تعلق لري. په دې دا راته وایي چې په 14 اګست کې څه چل شوی و؟ 14 اګست کې پاکستان آزاد شو. پاکستان آزاد شوی نو چې دا د انډیا ولا سوار سوی یو ځای وی لکه خلک بعض خلک وایي کنه کم کور چې غټي کم خلک ډیری نه هغه مضبوطي څوک په نام لشي کولای پیسې مو سړيري. نو موږ دا غوسه یو ځای ولینو. نو موږ سچې د وجنو چې موږ خپل ځان له شو موږ ته خپل حقوق میلاو شو پاکستان کې. نو تا د اوس پاکستان کې حقوق میلاو شوي دي کنه؟ په پاکستان کې خو حقوق خلکو ته میلاو شوي خو په شت نه بره تا د حقوق شته کنه؟ یاره جی موږ په نوم باندې د پاکستان یو منو چې پاکستان یو موږ ته حقوق دا نه دي میلاو شوي چې موږ ډېر روډونو ته وګوره زموږ ته سهولت نشته بل شی راته نشته بجلي راته نشته روډ راته نشته هېڅ سهولت په نوم باندې پاکستاني یو موږ ملګری ولاړ د خوړ کې نه دغه نه تاسو کوو چې تاسو خپل حقوق اوسه پورې حاصل شوي دي کنه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ جی زما نوم ګل نایب خان دی. زه سرو ونو سره تعلق لرم منجیا ترګلي. لکه د 14 اګست کې څه چل شوی تا د پته شته؟ 14 اګست کې خو زمونږ پاکستان آزاد شوی د هندوستان د هندوانو لکه په څه مقصد یې آزاد کړی ولې آزاد او لکه څه وجه هغه سره شریک ولې نه وښه؟ جی هغه موږ ته ازادي میلاو شي هغه کافر او موږ مسلمانان او په دغه باره کې موږ ته خپل حقوق میلاو شي. تا د اوس خپل حقوق میلاو شوي دي کنه؟ یا له اوسه پورې خو لاندې میلاو شوي دغه سیر علاقه شړه روډونو نشته هېڅ نشته دی او دغه حالات د داسې په خپله ښیي نه. ته چې دا ټکسي کې که نه مثال دا ګاډه چلې نو په دې کچه رول باندې چې ځې او په پوخ رول ځې نو په پوخ رول کې تکلیف کو په کچه کې تکلیف نو په پوخ رول کې تکلیف موږ ته کمې ګاډی هم خرابېږي نه بل څه تیلو خرچه هم کم عایدات ده خو چې په کچه روډ کې بیمار راواخلو چې هغه دانګونه بس بدل ته رسو یو بیا ته هغه خراب شوی ډېر شوی چې. نو ملګرو تاسو واورېدله ګوره چې وایي پوخ روډ صحیح نو موږ ته هم پته ده هر چا ته پته چې پوخ روډ صحیح نو ګوره اوس موږ 1947 نه واله اوسه پورې څومره کلونه وشو نو موږ ته پوخ روډ نشته بجلي نشته دغسې نور سهولتونه نشته روډ نشته اسپتال نشته بجلي نشته بالا کوم سهولتونه موږ ته نشته نو موږ د پاکستان څخه موږ منو چې موږ پاکستاني موږ ته نېشنل ټیم پاکستان شکر الحمدلله چې موږ په پاکستان کې خو کوم چې د بار نه کوم خلک راځي موږ ته پیغور راکوي چې هلکه تاسو څنګه پاکستان کې وایي تاسو ته اوسه پورې هېڅ حقوق نه دي حاصل. نو هغسې که ملګرو تاسو واورېدلې زموږ دغه د ملګرو خبرې ښې خپلې خبرې وکړې ماشاءالله خپل نظر یې شیر کړو. زموږ د ویډیو مقصد نن صرف دا دی د 14 اګست ورځ ده زموږ مقصد دا دی موږ د پاکستان غیبت نه کوو. شکر الحمدلله چې موږ په پاکستان کې ژوند کوو موږ ته نیشنلټي د پاکستان میلاو شوې ده موږ به شکر وباسو خو موږ د هغه خلکو نه ګیله ده کوم چې په هغه مقصد باندې ګوره د پاکستان کولاو شوی چې موږ ته خپل حقوق حاصل شي موږ خپل آزاده زندگی تېره کړو موږ ته دغسې سهولتونه به حال شي چې موږ کومه خبره کوو جمهوري ملک دې ته ویلی شي چې هغه کې څوک کومه خبره کوي کوم څه غواړي چې هغه ته میلاویږي چې ازاد وي لکه څوک پرې تنقید نه کوي. نو دغسې زموږ دغه نننۍ ویډیو زموږ په دغه باره کې وه ملګرو موږ په پاکستان لکه ګوته نه چوته نه پاکستان غیبت کوو موږ شکر وباسي موږ په آزاد وطن کې ژوند کوو خو زموږ د ویډیو مقصد دا چې زموږ چې کوم میلمانه راشي د کوزه نه پېښور نه د ملګري نه دغسې کوم زموږ سره میلمانه راشي نو موږ ته وایي چې تاسو اوس هم په پاکستان کې نه وئ نو موږ ورته وایو چې ولې موږ په پاکستان کې نه وایو تاسو ته بجلي نشته اسپتال ته نشته روډ ته نشته دغسې چې کوم اعلی سهولتونه دي هغه ټول نه تاسو محروم یاستئ. نو موږ پسې خلک ګپ لګوي خاندي راپسې نو موږ د اعلی چارواکو ته دا ریکویسټ کوو چې موږ ته د خپل حقوق راکړلی شي موږ آزاد پاکستان کې ژوند کوو او خپل حقوق غواړو موږ ستاسو نه او دغسې بیا موږ په نوم موږ اوس پاکستاني یو په نیشنل چې موږ پاکستانیان یو خو موږ ته د پاکستان چې کوم حقوق دي موږ ته هغه نه دي حاصل. هر وخت چې موږ پسې خلک نه خاندي او د بل ویډیو پورې اوس موږ له راکړئ اجازت.